العلوم والنحو أبوها ويقوى في الدرايات داروها ويطغى في الروايات عاروها. اعلم سترګې وغړوه. اعلم دا اعلم هر هغه مقام کې راځي چې د هغې نه وروستو اهمه جمله اهمه مسله را روانه نو ملا ورته په کتاب کې اعلم ولیکي او چې په ښکاره ورته وایي ویه لکه ما ته وګورې نو ته نیغ وګورې چې څه واقعات وشو. هېڅ واقعات نه وي شوي وروستو ټکي ذکر کېږي اهم خبره را روانه اهمه یا تا ته ایښي تا د خوبه بیدارۍ نو وایي اعلم ځان پوه کا او دا امر دا امر دا علم يعلمون تعلمون جوړ دی حرف مضارعات دې دوړه او حمزه وصلي په اول کې راوړل اعلم دې نه جوړ شو. اعلم پوه ان علم الصرف چې بېشکه علم صرف يصرف مخکې تیر شوی چې بېشکه علم صرف ام العلوم دا اصل اول د علوم دی. والنحو او علم نحو ابوها اصل ثاني د علمونو دی. علم صرف مور د علمونو ده او علم نحو پلار د علمونو دی. دین زیاده مصنف علیه الرحمت مقام او مرتبه د علم صرف ذکر کړي ورسره په ضمن کې مقام او مرتبه د علم نحو ذکر کړي. لفظي معنا ده مور او اب لفظي معنا ده پلار. هلکه په دې علمونو کې مور پلار د کوم ځای نه راغله؟ نکاح د چا سره کړې ده؟ خیال کراله وای داسې نه ده چې نکاح یې کړې ده او مور پلار پکې او اولاد پکې چې کوم دی داسې دي لکه د انسانانو غوندې. په مطلب پوه شوې؟ دې کې توالد او تناسل نه جاري کېږي. توالد او تناسل دا په انسانانو کې جاری کېږي نور حیواناتو کې جاری کېږي. توالد او تناسل دا په الفاظو کې نه په علومو کې نه په ټکو کې نه. نو دا ویلي یولي دي وی خدای دې خواره مکه استعاره ده چرته دې ویلي ده او که نه دې ده ویلي مختصر المعنی راواله لږ دروغ او رښتیا پکې زده کړه. خبره پوه شوې؟ وی چې دلته د مور د دې صرف نه مراد چې کومه دی مور ظاهري نه ده دا یو تشبیه ورکړې ده او کله چې تشبیه بغیر د حرف تشبیه نه هغې ته مجاز مرسل وایي هغې ته استعاره وایي. خیال کې به راشي خبره استعاره مجاز مرسل او چې حرف تشبیه پکې راغلی نو بیا ورته تشبیه ویلی کېږي. هغه مشبه به غواړي مشبه به غواړي. زید کالاسد زید د زمري په شان دی نو دا معنا خو نه ده که نه چې زمری په څلور شپې ګرځي نو دا زید هم په څلور شپې ګرځي او د زمري ببر سټ دی نو د ده هم ببر سټ دی او د زمري بریتان دی نو د ده هم چې کوم دی نو بریتان دی. نه خیال کې براني یعنی په بهادرۍ کې یو پټ صفت دی چې په دې کې زړورتوب او بهادري په دې زمري کې پرته ده نو دا ملا هم دقسې بهادر دی او زړور دی. پوه شوې؟ پخوا د مولیانو د خلکو د امیانو په مخ کې به نیغه خبره نه شوه کولی. خبره پوه شوې؟ نیغه خبره نه شوه کولی. دا زړه پکې واچو مفتي محمود رحمت الله
اصل په چا واچو مفتی محمود رحمت څومره سختۍ یې تېرې کړې ته څه خبرې په ډنګه ډولۍ یې ونیو او د اسامبلۍ نه بار راوست پټکې پسې راښکلی شو او په ډنګه ډولۍ یې ونیو 15 مولیان چې کوم دی نو ستا په اسامبلۍ کې 15 خیال کې راځي او هغه 15 مولیانو د 1973 آیین په بوټو صاحب باندې ومنه خیال کې راځي کنه دا اسلافو دا چا پیدا کړي اے بی سی ډي نو پیدا کړي دې کتابونو پیدا کړي ما تاسو سم کې اشاره وکړه چې دا چې نظامي کومه وجاړم کومه خبره وجاړم مفتي دا دون سختۍ دغه علماء تیرې کړي یو ځای چې کوم دی یو جینۍ ورته پوي کړه سملای کې خوږه نه کیږي کنه خو خواندې غلان زوري جنہ کوي پکې نه تام کې راغلي کلی راغلي خبره پوښي ورته په دې باندې خبرو شرمېږي مو بس خبر خو دې زنا قران کې ویل کړي لفظ زنا لا تقربوا الزنا خبره پوښي ویل نه کړي دی ویل اوس ته چې کوم ځان نسبر جوړ کی بدکاری نه زنا خدای دې په پوری کا ته کې وای ته دا خدای ویل دې ته چې کوم نه پکې لازم نسبر جوړې چې راغلا بدکاری خو ډېر کلام بدکار دی کلام بدکار نه زنا ته کې راځه بیا دا پکې چې زنا وای ستا ما ته وسړي وي هم پکې کې ما ترجمه کوله يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء د حیض ټولې مسلې مې ذکر کې په سپیکر باندې مثال یو خلق خان نو ما دراري وجه دا باندې مسلې په سپیکر باندې پکا غواړي سمسته زه فورا پوښتنه مې سمسته ودا حیض دا مسلې دا زنانه ولې مې حیض تاسو کستا حیض راځي خو راځي جمعه کې مې ته او کله حیض زنده هم نه د سپیکر زنانه ده باندې ګوري حیض خدای نه هوا خدای جاری کیږي تاسو نه جاری لا بعد التوقيت ده بقى شاف نقوي زمان الروحات بتشتغل كان كمان انا بتكلم بس كان تفكيري نو دا جینا کوي راځي نه دلته مفتی محمود رحمت الله علیه ناسته الله دې قبرونه د نور نه ډک خدای دې دغه بزرګانو په قبرونو باندې کروڑها اربها کربها رحمتونه فایز خدای کو کله وی صفات شروع کما نور صبرانه پاتې شو به مو جوړو دلته اوس خان دی خدا سي خبرې بدل ته حکم چې قسم دې چې وبو جوړو کو نه کوم مخالف طرف ته تقریر ګورې چې هغه کې ته دا مفتی محمود صاحب تشریف فرما دي دا چې کوم دی غلام غوث هزاروی صاحب تشریف فرما دي دا مولانا عبدالحق صاحب او دا اولیاء دي هغه د کشف او کرامات خاوندان دي پته نه لګي چې کشف او کرامات معنی او کنه به معنی خو زه درته وایم چې مفتی محمود صاحب د خلکو ته ویل هغه چې نه ایته او خو کولې پکې وکړه خاص شګنې پکې وکړه چې د دې مولانو سره لاس ولا مفتی محمود صاحب گزاره خپل زیړ رومال راواغسته په هغه لاس راغله چې نه سره لاس ولا مولانا صاحب وایي چې خدای ما وایي چې دا بس چل کیږي دې څنګه سره به څنګه لاس ولاو غلام غوث هزاروی صاحب هغه نری جوبا چولې نری جوبا بس دا هغه رااله د دې سیټونو مېز کې لګ فرق سملای کې دنه بس هغه څه کتاب یا څه هغه کې خو نه چې ویل په لاس مې دند نه ماتي دا مارا تر غاړه وځي د مور سکلی به یې خو نه مولانا سے چې نه خو شرمنده نه کی بس یو پرتوب کې ونه مته نور خیال ګرانه مولانا سے وی هزار وسه ولادي به ټول جنتونه د لانجینه د خلاص کوم چې دا بس کوم جنت وایي عارفه کړه ترى وقلت خير بخير كو معانقه كده مسافحين سواء كده تاسو فکر کا خبره
بهرحال ان علم الصرف العلوم العلوم مور د علمونو مور د علمونو ده. نو ما تاسو ته وی چې زیدون کل اسادي چې کاف پکې راغی نو تشبیه پکې راغله کنه په صفات په بهادرۍ کې ده مشابهت پسې کې ده په بهادرۍ کې ده او یا چې کله دا پکې نه وي نو ته زیدون اسدون زید زمانه ده یقینا زمانه نه ده اګه صفات پکې موجود ده چې کوم په اسد کې موجود ده پس ماری کې چې کوم صفت موجود دی د بهادرۍ هغه ته کوم دی ولې ته اوس استعاره ویلې کېږي چې حرف تشبیه پکې نه وي بیا ولې ویلې کېږي استعاره دلته وایي ان علم الصرف العلوم خبره دې خیال رااله نو دلته کا تلرکو او سیوي العلوم العلوم او بیا هغه بل ته وایي ابو العلوم نحو تسوي ابو العلوم نو مناسبه کې دا لټول علماء او مرتبه ده نحو ته او د صرف ته پکې اشاره کړې ده بلکې مرتبه د صرف او د نحو ذکر کړې ده چې لکه څنګه اول ځل تربیت د ماشوم چې پیدا شي د مور نه نو د مور په غېږ کې کېږي ټیک ده کنه ماشوم چې پیدا شي نو موري سینې ته واچي د مور په خوري او مور تربیت کوي او مور زموږ چې کوم دی هر تکلیف ور سره برداشت کوي دا کل خان به هم ودلې پکې ته فلوازه کړی دا او مور د بچی سره ناسته د ټوله شپه کله ګل پاکي کله میتیاز پاکي ٹھیک ده ما واستانه په خپل خبرې یې دي دا اوس چې کوم دی ما تا پریتاو چې ګونه په ځان نه پریدم ګونه په ځان بیا له مونږ ته لګوي شنو ته پس پوي ته پس پوي او هغه نه پوي چې تاسو په پاکونه نو ته هغه وخت کې ولې نه اوس نه پوي العلوم نو چې څنګه بچی تربیت اول د مور په غېږ کې کېږي او بیا چې کله د مور د غېږ نه د دغې مدرسې نه دی راووت د مور د غېږ مدرسې پاس کړه دا غینه چې راووت نو بیا د پلار تربیت ته راشي نو بیا پلار تربیت کوي بیا پلار روان کی نو جومات ته مولا صاحب له بوزي مدرسې ته قاری صاحب له بوزي سکول ته بوزي او دوړه دې ورته واشي خیال کوي یا له مخه خو دغه پکاره کارګوز دا دغه پکاره زه ته ما دا دغه خدای خو علم هم ضروری دی چې علم دې نه کړي او علم د سرانی او دینداری د کې نه قسم دې چې پلار ته ودی میخو مزدور دی پلار ته د میخو مزدور وي او چې علم او تقوا درکې نو پلار به په دې وګ باندې ګرځي خیال کوي نو اولنې تربیت د مور کوي دویم تربیت به چې کوم دی نو بیا پلار کوي پلار به په صحیح لار راوړي جماعت ته به بوزي قرآن مجید به په وي حفظ به په مثال کوي علم به په کوي عشري علوم دي کوي زماني علوم سنسونه او منسونه دي وایي کنه کومه وایي په سنسونه منسونه دونه ایمان راوړل دي چې موږ وایو بغیر د دغه نه کار نه کیږي بغیر دغه نه کار نه کیږي او زه درته په ایمان وایم چې د علم کوم برکات دي ګټي به بل او راوړي به تعالی ګټي به بل راوړي به تعالی زموږ د خلکو یقین ده د خلکو یقین ده چې دا زوی مې غټ سبق وي او دې غټ نوکر شي دنه ډاکټر جوړ شي او دغه چې کبه انجینیر جوړ پایلټ کې جوړ شي نو دې به دې کامیاب شي نه دا دروغ خبره ده دنه چې سړی جوړ شي سړی په کوم ځای کې جوړیږي بایلګا سړی په کوم ځای کې دای کارخانه کوم ځای کې ده مدرسې او دارالعلوم دای کارخانه خبره پوه ساجد رضی الله نافع علم ورکی دغه اف اس سی او کړو قابل ترين الحمدلله سیټه ګټلې شو په ډاکټرۍ کې لا دوی نفسو علم کو لاري ما پسې راغی
ما ته په دې څه چل شوی دی ما په دا باندې چې کومه ده د دین پیریان ناشتي په دا علم هغه کې د دماغ خراب شي یعنی نن سبا چې خلک دې دینداري ترازی کنه د شرکت کې اوسره نه لګي نه پرې تبلیغ اعلان وکړي پرې خره نو هغه نور ورونه چې کوم دی هغه مشرانو ته ودی کړي خدای ته ودی مخکې نه خبره وای چې هغه منیجر صاحب ګیره پرې کړه وی ډاکټر ته یو کوي روغ ډاکټر ته یو کوي چې روغ دې مطلب چې روغ سره ګیره نه پرې ټول دی وایي هغه نه روغ خو دې وی چې روغ دې پرې کړه دا دي خلک نه قسم دې د خلکو دا خلک با ټول لیولي تاسو پته نشته مونږ ته پته شته مونږ هر مجلس اټینډ کوو مونږ هر قسم مجلسونه د حرامیانو رزیلانو د مجالسو ته واځه په خپل ټیپر خرڅ خپل خبرې پکې وته داسې وکړو چې هغه په خپل دې تر کرامای خبره باندې پوه تاسو مولا بل زموږ فنکشن زموږ د ریټایرمنټ خبره شو دا بلګرو چې کوم ځای پروګرام کړ نو هغه کې ضیاء الله جان صاحب ډېر بهترین تقریر او اخري تقریر د قاسم صاحب پسنس تقریر خبره باندې پوښتنه اوس خلکو ته داسې خیال چې دی بابا تا ګورو دونی پټکي والے او پټکي هم دا خپلې دی وبخا غیر چې کو والے مې د پټکي چل دې مته نه کوم څه بوري مړ کوم چې پټکي مې سم وهټا نو دا هغه یو خبره ذکر کړه دا سینس ولا د استادان نو دا ځان ته داسې متوجه کاوه چې ودره نو الحمدلله وکفا وسلام علی عباده دا مزوق دې څوک چې نو مزوق نه څو خبرې مو وکړي دا مزوق به مخکې ستاسو نو هغه چې په خوا د خلکو یو نظریه و چې هغه د نیوټن نظریه وي او هغه نیچریو د نیچر د هر سیز یو نیچر دی د اور نیچر یعنی فطرت دا دی چې اور وسیزل کوي او د اوبو نیچر دا دی چې دا به سیلان کوي دا به بهیږي نو هغه د دې خبرې منکر و چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نه وي او د دې خبرې منکر و چې موسی علیه السلام ته الله دریاب نه دی ودرولی د اوبو نیچر دا دی نو د هغې د پاسه چې کوم دی سوپر نیچر هغه آینسټاین پیش کړ دا بل یو ساینسدان دی خبره په دې کول چې د قرآن او حدیث خبره به په ځای ولاړی تر قیامته پورې او د ساینس خبره د فلسفې خبره دا وبدلېږي رابدلېږي هغه ساینس ماسټران هغې داسې یو بل ته کتل او خندلې چې هلکه دا خو کافر مولا دی مونږ خو چې دوه ټکي باندې انګرېزۍ چې ته د عوام ټول کافر قرآن دی خدای چې کافر راته نه وایي خلک په معنا یې نه پوهېږي وینا خو کافر مولا تاسو خیال ته راځي پسند د انسانیت دلته کوي سړیتوب چې کوم دی دلته زده کېږي به هر حال العلوم مور د علمونو ده نو اول تربیت د مور په ځای کې او دویم تربیت د پلار په ځای کې او د پلار په تربیت باندې به دا هلک مدرسې ته راځي دا هلک به جومات ته راځي دا هلک به سکول ته ځي دا هلک به کالج ته ځي دا به یونیورسټۍ ته ځي د دله به چې کوم دی یا دنیاوي لوی څاروی جوړېږي او یا به دیني لوی عالم جوړېږي خو یو طرف ته به ځي دا به د پلار تربیت په خبره پوه شوې ها که پلار یې ښه تربیت کړو نو بیا خو ډېره بهتره خبره ده یا ورته خدای ماحول داسې ورکړو ماحول په دې سیدو میډیکل کالج کې زما یو شاګرد نو هغه زه ځان ته ستلی وم ما خبر شوم ما ته یې ویل چې ته خپل کار نه فارغ شو زه پسې راځم تا بوځم بل میډیکل کالج ته یې بوځم ما لکه میډیکل کالج کوم خیر تا پسې راغی بوځم چې بوځم اوس هغه په خپله خو غټ پټکې والی و اوږدې جامې و اوس چکېره مزېدار اوس چې کوم هلک راځي ما سره ملاوېږي پټکې والی بل لسنته کسان هلکه مې تا خو وایي چې ته میډیکل کالج ته تا خو مدرسې ته راوستې تا خو وایي زما میډیکل کالج دا خو مدرسه هغه ما ته ووایي چې دلته خدای موږ له یو استاد راکړی یو پروفیسر دی د میډیکل کالج پروفیسر دی چې عالم هم دی او په تبلیغ کې هم څلور میاشتې دی عالم هم دی وایي دا د دقه شکل شبهات دی چې دا څنګه دی زمونږ
پټکې په سر دې ګیرو او تسبیح او دا ساده باندې چې ګمنو جامي دا نه موږ دا اثر قبول کړی دی وګورم چې دا ډاکټر یو شی وزاري خبر باندې نو دینداری به ورته وخی دقرنګ اولانې تربیت بنا طالب العلم کې په صرف باندې اول به وته صرف کې چې د صرف مسلې زده کی د علم اشتقاق مسلې زده کی دویم نمبر کې به ورته دا علم نحو مسلې چې دا ضرب زیدون دی او دا ضرب چې کوم دی نو په پلان کې خان دی او زیدون په ګډینګ خان دی دا په نحو کې ورته زده کی نو لکه څنګه چې د مور تربیت وي داسې به اول د علم صرف تربیت وي د بچي دپاره بچي څه مطلب صوبي څه مطلب د دې مطلب هغه طالب العلم چې هغه د علم صرف شروع کوي نو اول به د تربیت په علم صرف کېږي دویم به تربیت په چا کېږي په علم نحو او چې تا علم صرف او علم نحو وي او داس دې وکړه نو اوس مانځه ته ودرېږه او داس دې وکړه اوس مانځه ته ودرېږه نو چې کله د دې نه فارغ شوې نو بیا چې کوم دی نو کوه نور علمونه دي فقه ده اصول فقه ده او فلانې دی او ډنګرې دی دغه پسې وایه هغه بخاري شریف ته ورسېږه ويقوى في الدرايات دارها او قوي کېږي مضبوط کېږي محکم کېږي په علوم عقلیو کې عالم د علم صرف ويقوى قوي يقوى سمع باندې باب قیاس دی لفیفی مقرون بی اصل دی قوی وا سشری قوی وا واو په اخر کې پس د کسرې نه واقع شي به یې بدل قوی شي یقوا واو چې په څلورم مقام کې واقع شي خبره وایي واو ثالث چون بیشتر رود یا شود کدا بدل واو چې په دریم مقام کې او د دریم مقام نه ورخوا ته لاړ شي د مقام الحرکات مخالف وي نو دا واو په چا بدلېږي یقوا یوشو بیا یې متحرک ما قبل مکتوب الف بدل شو نو یقوا دې یوشو قویه یقوا قوي کېږي مضبوطېږي قوت والا کېږي فی الدرایات په علوم عقلیو کې کله چې درایت او روایت د یو بل سره مقابل راشي یعنی په یو کلام کې راشي نو بیا به د درایت نه علوم عقلیه مرادي او د روایت نه به علوم نقلیه مرادي نو دلته کې روایت او درایت دواړه راغلي نو درایت نه به علوم عقلیه مرادي درا یدري ضربه یضربو بالناقص یعنی درایتون کې مصدر راغلی فعالتون په وزن باندې درایتون فعالتون په وزن باندې کې مصدر راغلی داری یون قاضیون په شان دي کله بیا اعلان پکې شوی دارین ویل کېږي دارین نو کلاند جمع جوړې نو دارونه به جمع شي څه به جمع شي دارون کنه د دې اصل نه جوړې نو د داریون نه جوړې نو داریونا جمع وسی داریونا واو یې په یو مقام کې راغلی واو ته نه حذف شو یې ته نه حذف شو چې حذف شو نو دارونه ته جوړ دلته قاعده باندې کوم اختصار کوم داریونا یې مضمومه ده ما قبل د حرف صحیح ساکن دا یې تحمل د حرکت د ضمیر شي کولی د دې حرکت به ما قبل ته نقل کړي نو یې و دواړه ساکن پاتې شي یې به نه حذف یې به کنه حذف اګه وولې نه حذف کې و ځکه نه حذف کې چې دا وو علامه د جمع نه کنه لاله خبره باندې شوي نو دارونه بدی جوړ شي څه بدی جوړ شي دارونه بدی جوړ شي ها بعض علما شتا وینا واو به حذف دغه واو به حذف کې نو دا یې په واو باندې بیا وروسته بدل شي دا اصلي حرف دی صحیح نه خو اصلي دی لام کې بلا خو خیر دی دا او اولانې قول ورته ها نو دارونه
لكن جوش ها کا زمير د چراجي ده مخکې علم صرف كان علم نحو علم صرف تراجي ده دارون هاشم څه شو دارون ها خدا متا اوریدلی چې د تسنیه او د جمع نون دا په اضافت په موقع باندې ساقطي اضافت موقع باندې ساقطي دارون نون کې حل داروها شو او وانه ویلګي عالمان ده ځکه دا جمع ده کنه نو معنا به په پښتو کې د څه وکي یقوا فی الدرایات قوي کیږي په علوم عقلیه وکي داروها عالمان د علم صرف قوي کیږي عبارت وای ټیک او درست دی وای ويبقى في الروايات عاروها او گمراه کیږي فعلوم النقليه وكي عاروها لغير ده علم صرف اغا خلق كده علم صرف وده علم نحو لا عاريان بخبر اغا گمراه کیږي هغه تاسو څه ده گمراه کیږي وي گمراه کیږي ځکه چې د علوم نقليه او قرآن حديث او فقه دي قرآن حديث او فقه دي اوس په حديث کې د عبارت خطا وي تو پیغمبر علیہ السلام به دروغ راشي من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تو قرآن شریف کې دي ته خطا وي یو په غلطۍ سره په نسیان سره هغه باندې نه دی خو چې دی وی داسي چې ځکه دې نه ده او وی نو ګمراه بشي خبره وایي وعصى آدم ربه اوس ګلک د اعراب دلته باندې وعصى آدم ربه څه کې جوړ خدای پاک نافرمانی وکړي یو علی بشمانه انما يخشى الله من عباده العلماء كريم انما يخشى الله من عباده العلماء بیا به څه کوي کوپر نه کوپر نه خیال کې مرادي کته خیال کې کا ويطغى طغى يطغى فتح باندې باب کې استه طغيان دا کنه مصدر راغلی طاغي اسم فاعل راغلی دا قالی کده به جاری کوي هغه شو ده قالی کده کوي هغه شو ده طاغي بشي گمراه کېدل ته لار خدا کېدل ته سرکشي ته ویل په روایت علوم نقلیه راویه يروى روایت هم د مصدر راغلی روایت بیا دغه جمع ده روایت د چا خبره دا غن را نقل کول بل تر رسول دې ته روایت وي او استعمال عام طور باندې د حدیث په را نقل کول دي چې دا حدیث د دې راوی هغه د نبی له صلوات و سلام نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه مثلا کله باندې کوم دا مصدر به قياس باب به قياس په چا باندې رویه يروى نه کنه ها يروى دا هم ناقصي لفيفي مقرون لفيفي مقرون دي او کروای باب هغه باب دغه برابرۍ قياس ده روا يروي نوريان دلالة مصدر ريان مصدر راغلی دی دا ريان په ډیرو معناګانو راځي دا روخانوالی ته هم ویل کیږي او دا د فصل په اوبو باندې خړوبولو ته هم ویل کیږي د فصل په اوبو باندې بخار چې وته وایو پښتو کې بخار وایو دغه ته هم ویل کیږي دلته هغه معنا نه ده مراد دلته کې روایت مراد ده د خبرې د نقل کول قرآن او حدیث را نقل کول ويطغى في الروايات گمراه کیږي علوم نقليه وكده عارها عارض علم الإنسان عارية يعني
عریانم کې مصدر راغلی دی عریتونم کې مصدر راغلی دی فعلان عریان په وزن کې صفت مشبه راغلی دی فعلان عریان په وزن فعلان وزن دی عریان عریان په ظاهر کې لفظي معنی دا د لباس نه خالی لباس نه خالی دلته کې د علم نه خالی وایي د علم نه دا علم صرف او د علم نحو نه خالی وایي مراد دی خالی فجمعت فيه كتابا موسوما بمراحل الارواح فجمعت هر کله چې دا علم صرف په دې صفاتو متصف او تاسو ته خبره ذکر له چې دا فا جزائیه شرط ورله پټ کې خبره پوښي اذا كان هذا العلم متصفا بهذه الصفات دا صفاتونه پکې دي چې يقوى في الدرايات داروها ويقوى في الروايات عروها فجمعت نو جمع کما كتبت جمعت كتبت جمع کما فيه بدي علم کې کتابا یو کتاب موسوما نشاندار لیکو نوم می ورلا کې کولو بمراحل الارواح مراحل الارواح جمعت جمع يجمع جمع يجمع جمعا د یو ځای بل ځای نه مسائل را جمع کول او هغه لیکل دغه ته ویل کېږي ښه کتابا كتب يكتب كتابا لیکلو ته ویل کېږي واجب دې سګران کتاب په معنا د مکتوب باندې لیکل شي باندې هم راځي دې کتاب ته جمع کتاب وایو ښه دا په معنا د مکتوب باندې لیکل شوی دی موصوبا د وسمه اسمونه ماخوذ دی مفعول وزن دی یعنی نشاندار وکړه دا کتاب نوم می کې خو د دې کتاب د څنګه ما ابتدا کې تاسو ته وی چې دا اسم یا ماخوذ د وسمه اسمونه یا ماخوذ د سمسمه يسمو سمونه بمراحل الارواح هغه نوم یې ورلکی خو دا په مراحل الارواح سره مراحل الارواح مراحل دا د یا مصدر صيغه یا د ظرف صيغه راحت د ارواح چې د ظرف نشي د مصدر صيغه شي راح يروح روحا وريحانا مصادر کې مستعمل شوی دا مراح یا مروحن د ظرف صيغه د واو حرکت را ته نقل شو واو بالغ بدل شو نو مراح کنه ارواح دغه قلوب مراد دي زید راحت د روحونو زید راحت د زړونو ته راحت رسیږي چې علم دې حاصل کا نو زړه دې متوایل شي زړه دې چې کم دی نو راحت اوموند یا دا چې مراحل دا راحت دې دا خوشحالي ده دا ارواح د پارا ارواح د روح جمع ده وهو يسوي جناح النجاح او دا د مبتدی طالب د پارا د کامیابی وزری دي وهو دغه مراحل الارواح للسبيل د وړو کې نه پاره تاسو وګورئ مبتدی طالب مراد ده او دا کوم چې پکې بیګری نو هغه ته سوابیان کولی دي کنه خبره پوه دې څو سوابیان کولی دي هغه ته کې لګا دا باندې وځه او ول سوابی مبتدی طالب یعنی چې دا کتاب وای نو هغه ته سوابی ویلې کتاب وای هغه ته سوابی ویلې مطلب دې مبتدی صوبا يسبو صوبوتن صوبا يسبو نسوارا باندې صباوتن او صبوتن ته مصدر راغلي صبيون وراله او یې په یو ځای کې جمع شو اول ساکن یې په او په یې بدل شو او ادغام پکې وشو نو صبيون ته صوابیون په معنا د مال یمیل باندې صوابی په معنا د مایل باندې صوابی معنا د مایل مناسبت سره د صوابی ته د صوابی ولې وي لانه يميل الى كل شيء
سبي ته څنګه ویلي لأنه يميل إلى كل شيء دا تماویلیو چې خالی یو ذهن هو کې بیٹھو ویلی میو درته په خوا په زمانه کې ویلو خالی یو ذهن هو کې بیٹھو يميل إلى كل شيء کدلته یو تذکروټي خودلی او دې خو یو د ټانګواني خودلی نو د تذکروټو د ټانګوانو فرق نشي کولای تذکروټي کې نشي ول راولي خپل دی واچي لاس يميل إلى كل أحد سو پوری چې د پیژنګلو د مور او د پلار نه وکړي نو ستاره تم درځي زمانه چې کله پیژنګلو د مور او د پلار وکړو بیا کما ولا مام راوړو نو بیا به زمانه یک راځي کني د پلار یې د وجود د مور یې د وجود خبره باندې ګورئ چې د پلار د مور مینه فطریه د پلار د مور مینه فطریه او د بل چا مینه هغه کسبیره هغه د پاره به محنت کې د چا مینه مزال سره پیدا کې چا سره به مینه پیدا کې هغه د پاره ما احسانات کې احسانات نو بیا به چې کوم دې چا په نظر کې خکېږي زما په خبره پوه شئ خلک زوی خلک چې سوی هغه بالکل غلط دي زه بالکل نه منم کته چې ما ته پلاني وستانه ویلي دي زه نه منم ځان یادوم بل څه خبره نه کوم نو ځان یادوم نه بل څه خبره نه کوم وې څنګه دا کوي چې كل واحد يميل اليه ما نه سړي ته دا باندې خبرې باندې کوي لیکن ذهن ته بل څه خبرې راځي فاسد ماضی ذهن ته راځي ګوره کله سوچو کا کله ما دا خبره غلطه و مې یاد وکړه یاره ما په کاکل زور کړ چې خامخا یاد خبره باندې مې یاد و سوابي ذکوي لانه يميل الى كل احد يميل الى كل شيء د خنا سپلا پزما کناستي نه پیژني چې دا کانې نه او کدا کجوره ده خو چې راواغه سره خلې دی اچي ارسي ته اعلان کړه وهو للصبي دا علم صرف د وړو کې د پاره د ماشوم د پاره یعنی د مبتدی طالب د پاره جناح النجاح دا وزن د کامیابی دی جناح وزر دی ویلي اجنحه جمع راځي لکه مرغۍ لا وزري پیژنې ها اجنحه وزن د کامیابی دی نجاح نجح ينجح فتح باندې باب قیاس ته نجح تم مصدر راغلی دی او نجاح هم کې مصدر راغلی دی او ناجح او نجیح دنا دا اسم فاعل او صفت مشبہ راغلی دی کامیابی دی ویل کیږي لکه څنګه چې مرغۍ والوزي او د دشمن د باز د حملې نه ځان بچ کړي نو د وزارو په ځای بچ کیږي نو ته چې د غلطۍ نه ځان بچ کې نه نو څه چل به وکړي علم صرف به ووي نو ستا چې کوم دی د غلطۍ نه بچ کېدل راشي ښه وراح رحراح او دا یو لار د ډېره فراخه راح دا مشترک لفظ دی دا ذو معنا لفظ دی راح رحراح لار د راح لارې ته ویل کېږي رحراح فراخه کشاده غټه لار کلاو لار سیده لار خبره باندې پوه شئ ځکه چې د سیده لار په ذریعه باندې سړی خپل منزل مقصود ته په آسان رسېدی شي فارسي والان وایي براه راست برو اگر چې دور باشد براه راست برو په صحیح او نیغه لار باندې ځه اگر کې لري وي مقصد ته به دې رسئ او چې په لنډو لارو باندې راځي نو په بریکرو باندې به خېږي وکړي براه راست برو اگر چې دور باشد په نیغه لار او صحیح لار باندې ځه اگر ګډېره لري وي که وراح رحراح دا لار ده فراخه وفي معدته معدة دوار یو شی معدة stomach دې معدې ته ویل کېږي معده مبارک چې دا اوس ورته چې کوم دی نو کې شو سره ورته څنګه دا اول دلته کې راځي چې د خپل عجیبه قدرت ته کنه تا پیشو سره وردن نکړه او دی خوا د هوا نه لینا پیپ دی او اخواته د خوراک دی وای شي او په دې باندې قدرتي ډکنه لګنه اتوماتیک سیستم دی د خپل د عجیبه قانون دی دا
دا خو پولیسات تېرېدل ورونه دا ډوړې خو یې تا کړپ کړ بس هېڅ په دې باندې ډکنا پرېوتله او هلته کې هغه د خوراک هغه دانې ربړي ده هغې کې چې کوم دی نو که تا دونه شی پورته کړی هغې ښکته کوي او که وړه ډوړۍ دې پورته کړې ده هغې چې کوم دی نو ښکته کوي نو اول معدې ته را شي ښه کوم ځای ته را شي نو 15 منټه په ځای پرته وي 15 منټه بیا ورته د معدې نه جوس مختلف قسم هغه را خارجېږي د 15 منټو نه پس چې کوم دی کړپ کړوپ درزه دروزه دا ویمن پکې شروع شي نو بیا ځي چلیږي نو کولمه کې روانې نو 2 فوټه دی یوه کولمه ده او 8 فوټه دی بله کولمه 30 فوټه خو ستا په دغه کې یو پیپ دلته په دې کارخانه کې پروت خیال کې مراله او بیا اقتصاد نو څه خبره معده دي که معده دې برابر وه نو کار به ښه وي که معده دې ګډه وډه وه نو کار به نه ښه وي وفي معدته خو یوم دې په خبره باندې دلته هم استعاره ده دلته هم استعاره ده وفي معدته او په معده د دې ملا کې دغه علم حين راحه هر کله چې قرارې وکړي راحت وکړي وخت تېر کړي راحه یې روح روح مثل تفاح او راحل دا پشان د مڼې دی تفاح مڼې ته ویلېږي او راحل یا د صافي شربت او د ښایستهو شرابو دی د شرابو نه خمر نه دي مراد شرابو نه خمر نه دي مراد د شرابو نه د څښلو قیمتي شربت مراد قیمتي شربت مراد دی وفي معدتي لکه څنګه استعارې ته اوس خیال کوه لکه څرنګه چې خوراک مثلا مڼه یا بل څه خوراک ستا معدې ته لاړ معدې ته نو په معده کې چې کوم دی هغه هضمېږي د هغې نه وینه جوړېږي هغه ستا په بدن کې خورېږي زړه ته راځي او د زړه نه بیا سپلایي کېږي ټول بدن کې ځای په ځای خورېږي او کارونه کوي نو که ښه خوراک دې کړی نو طاقت به دې بدن کې راځي بیمارۍ نه به بچي که د بیمارۍ متاثر خوراک دې کړی جراثیم پکې او مچان پې ناستو هغه خوراک دې کړی نو خېټه به دې خرابه شي بیماري به دې پیدا شي نو کله به چې کوم دی یو طریقه او کله بله طریقه خبره پوه شوې نو چې څنګه دلته په معده کې خوراک راغی او هغې تاله فایده درکړله نو دقسې دا علم چې ستا ذهن ته راغی علم چې ستا ذهن ته راغی نو تا ته به چې کوم دی خوشحالي درکړي تا ته به چې کوم دی راحت درکړي تا به خوشحاله کړي وفي معدته حين راحه او په معده یعنې په ذهن د انسان حين راحه هر کله چې قرارې وکړي مثل تفاح دا په شان د تفاح دی په معده کې او راحن او دا په شان د شرابو دی په دې معده کې وبالله اعتصموا فالله باندې اعتصام کوم اعتماد کوم وعما يصمون دا هر هغه خبرې ده یصمو چې هغه عیب لګوي په انسان باندې د خدای نه دا غواړم لکه چې مخکې یو ټکی ویلی فجماعتو مخکې ټکی ویلی فجماعتو ما را جمعتو نو دا ما کې لږ غوندې ځان ته نسبت راغی څو ټکي دي د هغې نه به ځان ساتي خبره پوه شئ انا نحن لي څلور وینا دي چې دا چې قایل به یې شعر مې په ذهن د رحمان بابا دا د حافظ القریشي کوم دی رحمت الله شعر دی انا نحن لي څلور وینا دي چې قایل به یې د نجح جدیر نشي چې قایل به یې د نجح جدیر نشي انا زما ووایو که نه انا ما داسې وکړه انا نحنو مونږه تکبرن استعمالي انا نحنو لي دا زما بنګله ده دا زما موټر دی خبره پوه شوې تاسو شئ تاسې ټل خبره باندې پوه شوې انا نحنو لي عندي زما پولیسو نسبت په بل ته دا زما پولیس چې وای نو نسبت په بل ته د سپکاوي کې نو ځکه چې کوم نه دا چې
چې قائل به د نجح جدیر ویون کې به د کامیابی لایق نشي جدیر لایق نه حافظ الپورې ډېر لوی عالم دی شو خبره پوه شو عما يصيم نو دا ویل چې جماعت نو په هغه کې لږ ځان ته نسبت نو تکبر خو نه وکړي خدا ټکي لږ غوندي د تکبر سره مناسبت لرم دی او بالله اعتصم عما اسمو يسمو زه په الله اعتماد کوم د هغه خبرې نه جواب عیب نه دی سره عیب جنکی او سما يسمو په سواد باندې واستعين منه او دا الله امداد وړي او د جماعت خبره ختمه شو کنه واستعين منه عان يعون عونا مدد تولگی استعين استعان يستعين استعانه باوی استفعال سنتی پکې د طلب د پاره دي سنتی پکې د طلب د پاره دي یعنی طلب د امداد کومه د الله تعالی وهو نعم المولى ونعم النصير او دا الله تعالی ډیر خو مالک دی ډیر خو امداد کوونکی دی او ډیر خو معین دی ما امداد کوونکی دی